أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ودي آياتنا مباركة کی د منکرین قیامت او د آخرت په زندګۍ باندې دنیا زندګۍ له ترجیح ورکول والو ذکر دی او د هغه سزا ذکر کیږي چې کله یو سړی هغه د الله تبارک وتعالى مطیع او فرمانبردار وي، ایمان راوړي او اطاعت فرمانبرداری تابعداري کوي، حکمونه مني، نو د هغه لپاره قرآن مجید کې د انعامات ذکر دی چې الله رب العزت د هغې لپاره انعامات تیار کړي دي او هغو ته به دا انعامات ملاویږي. چې کله یو سړی نافرماني هغه یا خو ایمان نه راوړي یا ایمان راوړي خو ایمان سره سره نافرمانیانې کوي، نو د هغه لپاره سزاګانې اور او جهنم قرآن مجید کی ذکر کیږي. او د الله رب العزت دا قانون دی چې کله د جنت ذکرو کی قرآن کې نو ورسره د جهنم ذکروم کوي، د جنتیانو ذکرو کی نو ورسره د جهنميانو ذکروم کوي، او چې یو ځای کې د جهنميانو ذکرو کی نو ورسره د جنتیانو ذکروم کوي. نو په دې آیتونو مبارکو کې اوس د جهنميانو د نافرمانو ذکر دی، ورپسې آیتونو کې بیا د جنتیانو ذکر دی چې کوم اعمال صالحه کوي او د جنت طرف ته رغبت اختیاري د دنیا زندګۍ له ترجیح نه ورکوي، د دنیا په زندګۍ باندې د آخرت زندګۍ له ترجیح ورکوي، نو د هغو دپاره د انعاماتو ذکر دی. په دې آیتونو کې د هغه خلقو ذکر دی چې کوم د قیامت نه انکار کوي، د حشر او نشر خپل د قبر نه د پاسېدلو، د الله په حضور کې د پیش کېدلو، میدان محشر کې د جمع کېدلو نه انکار کوي او د دنیا زندګۍ له ترجیح ورکړ دا د هغه په خیال او د هغه په ذهن کې دا ده چې چرته صرف دغه یو زندگی ده چې دا ختم شلل نو بس بیا به مونږ خاوري شو او بیا مونږ ته پوسونه نشته. نو د هغه خلقو ذکر دی. عام طور سره د خلق مختلف قسمونه دي. بعضی خلق داسې دي چې هغه د الله د وجود نه انکار کوي، لکه دهریان شلل او نور دغه رنګي گمراه فرقې چې هغه د الله د وجود نه انکار کوي، نعوذ بالله من ذلک، هغه الله نشته دی. که یو سړی ورته کائنات کې چې دا انقلابات راځي، دا بارانونه وریږي، شین کېږي، ورځ او شپه راځي او د ورځ او د شپې مختصر کېدل او اوږدېدل، دا د نور او د سپوږمۍ نظام، دا ځمکې اسمانونه چې پیدا کړي دي وي دا خو په خپله پیدا شوي دي، دا خو په خپله وجود ته راغلي دي. داسې ګروه او داسې فرقې هم شته دي چې هغه انکار کوي د الله د وجود نه، نو هغه خو کافر دي. چې د الله د وجود نه انکار کوي نو هغه خو د قیامت نه هم انکار کوي، هغه په قیامت هم ایمان نشته. بعضې فرقې داسې هم دي چې هغه د الله رب العزت د وجود نه خو انکار نه کوي، دا مني چې الله شته دی او مونږ الله پیدا کړي یو، د کائنات الله پیدا کړ دی، خو هغه د آخرت نه انکار کوي، لکه یهود نصارا چې هغه دوباره د زندګۍ نه انکار کوي او د دې خبرې نه انکار کوي چې مونږ بیا د الله مخکې ته تلل نشته دی او هلته پیش کېدل نشته دی. درېمه فرقه هغه ده چې هغه د الله د وجود نه انکار نه کوي، الله مني او دا مني چې د کائنات الله پیدا کړ دی، مونږ الله پیدا کړی خو الله سره شرک کوي، الله سره د الله بندیان د الله مخلوق شریک کړ دی او د هغې بندګي کې یو ذهن کې دا خیال دی چې دول الله اختیارات ورکړ دي او دا به پرز د قیامت زموږ سفارش کوي، قیامت هم مني خو دا د چې الله سره شرک کوي، نو دا سړی هم ناکام دی. څلورم نمبر بعضې خلق چې هغه ایمان راوړ دی، الله مني، د الله رب العزت وجود هم مني او دا هم مني چې موږ الله پیدا کړي، ځمکې اسمانونه الله پیدا کړي دي او قیامت به قایمیږي،
الله خپل په ذات کې او په صفاتو کې یوازې دی، نو دا ګروه دا فرقه چې دا کامیاب ده. او قرآن مجید کې بار بار الله رب العزت د توحید متعلق د ابراهیم علیه السلام مثال ذکر کړي چې تاسو د ابراهیم علیه السلام په ملت او داغه په دین باندې کلک شئ، مضبوط شئ. د ابراهیم علیه السلام دین د هغه ملت حنیفی و چې هغه د ټولو باطلو خدایانو نه مخ اړولو، یو د الله طرف ته مایلو او ټول باطل خدایان پریخو، لکه په توحید کې هغه کلک او په توحید باندې قائم او دائم، نو هغه کلک موحد او حکم دادی چې تاسو د ابراهیم علیه السلام ملت دغه دین اختیار کړئ. نو چې کوم سره هغه په الله ایمان راوړي، په فرشتو په رسولانو باندې، په آسمانی کتابونو باندې او په آخرت باندې ایمان راوړي او الله سره شرک نه کوي، نو بس دغه سره کامیاب دی او دا فرقه کامیاب ده. او حدیث کې هم راځي چې بنی اسرائیلو کې 72 فرقې جوړې شوې وي، 72 گروهونه. او حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما په امت کې به 73 فرقې جوړېږي، 3 فرقې به جوړېږي. چا تاسو کو چې اې الله رسوله، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا مو فرمایل چې یو فرقه به جنت ته ځي او د 72 به جهنم ته ځي. صحابو کې چا تاسو کو چې اې الله رسوله دا جنت تطلو والا فرقه کوم یو ده؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې زما صحابه چې په کوم دین په کومه طریقه او په کومه لار باندې یو چې په دغه دین په دغه طریقه او په دغه لار باندې سوفي، نو هغه به جنت ته ځي. اوس چې کوم سړی هغه ایمان راوړ د کامل او هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اتباع کوي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جانشینو د خلفای راشدینو او د عام صحابه اتباع کوي، تابعداري کوي، نو دا سړی کامیاب. او کنه د ایمان راوړ دی او د الله سره شرک کوي یا ایمان راوړ دی او په ایمان کې مخلص دی خو د قیامت نه انکار کوي، باس بعد الموت نه انکار کوي، نو دا سړی مؤمن او ایماندار د نشي ثابت للی او دغه سړی کامیاب للی نشي. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا، الله فرمایي هغه خلق چې زموږ د ملاقات امید نه لري او د دنیا په زندګۍ باندې دوه خوشاله شوي دي، لکه یو خدا الله په مخ کې پیش کېدلو نه انکار کوي چې مال د الله مخ ته تلل نشته دی او د الله په حضور کې پیش کېدل نشته دی، د دې نه انکار کوي. الله سره د ملاقات امید او د خیال نشته دی. او دویم دا چې ورزو بالحیات الدنیا، د دنیا زندګۍ لا ترجیح ورکړ، د دنیا په زندګۍ باندې د خوشاله شوی دی او د آخرت زندګۍ لپاره د استعاری نه کوي. وطمئنوا بها، او د دنیا په زندګۍ باندې د مطمئن شوی دی، مطمئن دی چې بس دغه زندگی ده دا به تیره کما او د دین رستو بیا سنشته دی، بیا مرګ دی او مرګ پسې خاور کېدل دي، دا خیال دی. والذین هم عن آیاتنا غافلون، او هغه خلق چې زموږ د آیاتونو په غفلت کې دي، ناخبره دي، دا کومې نښې د قدرت دي د دین نه خبره دي، ځان غافل کړ دي. پدې کې غور، پدې کې فکر نه کوي. دغه رنګ الله رب العزت قرآن لګل د هدایت ذریعہ او سبب دی، په قرآن باندې عمل نه کوي، پدې غور او فکر نه کوي، غافل دي. اولئک مأواهم النار، دا خلق چې د دوه ټکانه جهنم دی. کوم سړی د آخرت عقیده نه لري، یقین نه لري په آخرت باندې چې مال دوباره پاسېدل دي او د الله په حضور کې پیش کېدل دي، دنیا زندگی له ترجیح ورکوي د آخرت په زندګۍ، د الله د آیاتونو نه دی غافل شوی دی، د دوه ټکانه جهنم دی، د دوه ځای جهنم دی. بما كانوا یکسبون، په سبب د دوی د کسب د کمای چې دوی کوم اعمال کوي، کوم کسب او کوم کمای کوي. ظاهر ده چې د په آخرت ایمان نشته دی او د دنیا زندګۍ له ترجیح ورکړ د نو د دنیا زندګۍ له مهنت کوي او کوشش وکړي، نو آخرت د لپاره د تیاری د سره نه کوي، نه چې نه کوي او د دنیا د لپاره تیاریاں نه کوي او ګناہونه نافرمانیاں نه کوي، د دې په وجه د ټکانه جهنم دی او د جهنم ته داخل شي. الله دې زموږ حفاظت وکړي. ان الذين لا يرجون لقاءنا، بشک هغه کسان چې امید نه لري زموږ د ملاقات، ورزو بالحیات الدنیا، او دو خوشاله شوي دي په ژوند د دنیا، وطمئنوا بها،
او دو په دې باندې مطمئن شوي دي والذین هم عن آیاتنا غافلون او هغه کسان چې زموږ د آیاتونو نه په غفلت کې دي ناخبره دي اولئک مأواهم النار دغه کسان د دو ټکانه اور دی زید دو اور دی جهنم بما كانوا یکسبون په سبب د هغه چې دوی کوم کمای کوي کوم مهنت او کوم کوشش کوي کوم اعمال کوي